بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو چې کراچۍ او دغه سیند طرف ته د حافظ نعیم الرحمن په مقابله کې جی وی آی والا د مرتضی وهاب مرګستیا وکړه او هغه په هغې سره کامیاب شو. نو په دې سره دغه پی ټی آی والا اعتراضونه راوچت کړه چې دیو د یو حافظ په مقابله کې یو غیر حافظ یو عام کس چې کوم دی کامیاب کو. دوستان تاسو ته پته ده زه همیشه د جمعیت العلماء اسلام مخالفت ولې کوم. نن تاسو دا ویډیو کوئ. نن په کراچۍ کې انتخاباتو، نو په هغه انتخاباتو کې د قرآن کریم یو حافظ د جماعت اسلامي امیدوار وبیلله او یو ډانسر زوی هغه وګټله او د دې حمایت ورسره چا کړی د جی یو آی د جمعیت العلماء اسلام چې کوم ووټونه نو هغه د پیپلز پارټۍ حمایت کړی. نو اوس تاسو په دې کې وګورئ چې د یو اسلامي جماعت د بل اسلامي جماعت حمایت نه کوي، نو زه څنګه د داسې خلکو دغه وکم دغه دپاره اواز اوچت کړم. دغه رنګې جماعت اسلامي والا په دې باندې هغه تقریرونه وکړه او یو کس پکې دا وویله چې تاریخ به دا یاد لري چې دیو د یو حافظ په مقابله کې یو عام کس له ترجیح ورکړو هغې کامیاب کو. نو زه وایم دغه رنګې تاریخ به دا هم یاد لري چې دا شیخ الحدیث مولانا محمد قاسم سے په ځای باندې دې خلکو چې کوم دی هغه یو عام کس الامامت هغه پاس کو. تاریخ به دا هم یاد لري چې په صوبایي اسمبلی کې دا مولانا لطف الرحمن او د پرویز خټک مقابله وه. دې خلکو پرویز خټک چې کوم دی کامیاب کو او هغه وزیر اعلی جوړ شو او مولانا لطف الرحمن صاحب سره مرسته ونه کړه. تاریخ به دا هم یاد لري چې دیو په سینټ کې دا مولانا عبدالغفور حیدری په مقابله کې شبلی فراز هغې له وټ ورکو هغې کامیابه کړه او مولانا عبدالغفور حیدري صاحب یې پاتې کو. تاریخ به دا هم یاد لري چې په سینټ کې دیو د جی وی آی په مقابله کې پیپلز پارټۍ یو کس یوسف رضا ګیلاني هغه کامیاب کو هغې له وټ ورکو او دغه رنګې دیو د علماو پارټي پرېښودله. که ما تدینو تدانو چې څرنګې تاسو کړي دي هغه شان به تاسو سره کېږي. اول تاسو د دې ابتدا کړله چې تاسو د علماو په مقابله کې سیکولر خلک او عام خلک اغستې دي او د هغوی څه ودرېدلي او نن که دغه علما هغه ستاسو یو کس له وټ ورنه کړي نو تاسو به دې باندې چغې جوړې کوئ او دغه رنګې پی ټي آی والا به دې باندې چغې جوړې کړي. د دې چغو د دې شور نه څه نه جوړېږي. مخکې چې کوم دی هم تاسو خپل تاریخ ته وګورئ. او دغه رنګې مولانا راشد محمود سمرو صاحب دا خبره کړې وه چې موږ هم حافظ نعیم الرحمن صاحب له وټ ورکوو، خو چې کله دیو د عمران خان خوا لاړه او د هغه سره چې کوم دی ملاقات وشوي د هغې نه پس زموږ وټ چې کوم دی د هغه په مخالفت کې شو، ځکه چې د عمران خان او د پی ټي آی سره زموږ د مخکې نه اختلافات شروع دي. تاسو زموږ مخالف سره ودرېږئ د هغې خوا له ځئ نو بیا زموږ د وټ ته مه کوئ. نو دلته چې کوم دی هم دې خلکو په خپله خپل وټ ځای کړی دی. دغه رنګې سراج الحق لالا هم په یو موقع باندې ویلي وو دا پیپلز پارټۍ سره به موږ ودرېږو ملګري کېږو به او په یو ځای باندې به کرپشن ختموو. نو د دغې خلکو سره چې تاسو ودرېدلی او تاسو کرپشن ختموو، نن که موږ د دغې خلکو مرګستیا کوو نو بیا ستاسو د اعتراض څه فایده؟ نو دلته ستاسو اعتراضونه فضول دي، دا چې کوم دی بې ځای دي. مخکې تاسو د مولانا عبدالغفور حیدري صاحب دا خبره ځان ته مخې ته کېدی، دغه رنګې مولانا لطف الرحمن صاحب خبره مخې ته کېدی، دغه رنګې د جی یو آی او د یوسف رضا ګیلاني خبره مخې ته کېدی. د هغې نه پس بیا راځئ او اعتراضونه کوئ. نو لحاظه د خلکو د اعتراضونه بالکل فضول دي او پالتو دي، که هغه د پی ټي آی والا اعتراضونه دي او که هغه د جماعت اسلامي والا دي. نو الله رب عزت دې موږ له نیک عمل توفیق راکړي او الله رب عزت دې موږ د بد عمل نه وساتي. وما علینا الا البلاغ.